نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن د پنځمې سپارې په شروع کې الله تعالی د هغو ښځو تذکره بیان کړې ده چې د کومو سره نکاح کول دا بالکل ټیک ده. د نکاح نه مقصود صرف شهوت پوره کول نه دي، بلکې د نکاح نه مقصود دغه پاک دامنی مقصود ده. او بیا د نکاح لپاره ایجاب او قبول او داسې گواهان دوا او دین علاوه مہر دا ضروری ده. او د سره کچیرته نکاح وشي، نکاح نه بعد بیا اعلان کول دا هم یو مستحب او ضروری طریقه ده، ځکه چې خلکو ته دا معلومات وشي چې کوم کس په نکاح کې ده، کوم سړی د کومې ښځې سره نکاح کړی ده چې هغه د تهمت نه بیا بچ شي. بیا الله تعالی د متعې تعریف او د احکامات بیان کړي دي، لکه څرنګه چې زنا حرامه ده داسې متعه هم حرامه ده. متعه ته وایي د څو ورځو لپاره د څو مخصوص مقدار مال په بدله کې د یوې ښځې نه منافع ګټه اخیستل، او بیا هغه ښځه هغه قبول کړي او ورته چې بالکل صحیح ده. نو دا ځکه ټیک نه ده چې په دې کې د ایجاب او قبول تذکره نشته، او په متعه کې د گواهانو تذکره نشته. د دې وجې نه دا متعه دا بالکل د زنا غوندې ده، لکه څرنګه چې زنا حرامه ده داسې متعه هم حرامه ده. او داسې الله تعالی د سړي حاکمیت او د سړي فضیلت دا بیان کړی ده. الرجال قوامون علی النساء، وای الله تعالی سړي ته فضیلت او دغسې الله تعالی سړی په ښځه باندې حاکم مقرر کړی ده، خو د هغې دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې د ښځې ټول اخراجات دا په سړي باندې وي، او دوم نمبر دا ده چې تکوینی طور باندې فطرت او داسې طبیعت په اعتبار سره هم دا سړی دا په ښځه باندې فضیلت ورکړی ده او په ښځه باندې حاکم جوړ شوی ده. نو دا یو اصول چې کومه ده دا ضابطه دا د عامو سړو او د عامو ښځو په باره کې ده. بس اوقات کله کله داسې وي چې ښځه د علم په اعتبار سره، فضل په اعتبار سره، تقوا په اعتبار سره او د جسم طاقت په اعتبار سره په سړي نه کله کله پورته شي، زیاته شي، نو دا بیا د دغې ضابطې خلاف نه ده. الله تعالی فرمایي وایي کله چې د تا ښځه د تا نه ناشکري کوي، نافرماني کوي، بیا هغې د لارې راوستلو ته درې طریقې دي. مطلب داسې ښځه وي چې هغه نافرمانه وي، فرمانبرداري نه کوي، د سړي اتباع نه کوي، بیا په داسې صورت کې الله تعالی درې خبرې بیان کړي دي. فعظوهن، وایي اول به تاسې داسې وکړئ چې خپلې ښځې ته به نصیحت وکړئ، هغې ته به لاره ور وښیئ چې داسې چلیږه، داسې مه چلیږه، او دې چې کوم د ناشکرۍ او د نافرمانۍ چې کوم هغه د انجام ده د هغه انجام نه به هم خبره کوي. داسې چې مطلب په دې طریقه باندې ما سره چلیږه، که چېرته داسې نه کوي به تا انجام دا وي. د انجام نه هم خبره وه او نصیحت هم ورته کوه، هغې ته په ښه الفاظ سره خبرې کوه. او که چېرته بیا هم هغه نصیحت عمل اثر نه پې وکړي، بیا الله تعالی فرمایي وهجروهن فی المضاجع، بیا د خپلې ښځې نه بستره چې کومه ده دا جدا که. د جدایي مطلب دا نه ده چې ته طلاق ورکه، بلکې د جدایي مطلب دا ده چې څه وخت دپاره، څو شپو دپاره د خپلې ښځې نه بستره دا جدا که. دې نه هم په ښځه باندې ډېر زیات اثر پرېوځي. او درم نمبر الله تعالی فرمایي وایي که چېرته نصیحت هم اثر نه پې کوو او جدایي هم اثر نه پې کوو، وایي بیا وضربوهن، بیا د شرعي حدود کې د ننې خپلې ښځې ته معمولي سزا ورکړه. دا درې طریقې الله تعالی ښودلي دي. اول خو نصیحت ته، که چېرته نصیحت اثر نه پې کوو، بیا دوباره نمبر کې خپله بستره د هغه نه جدا کول دي. که دا کې هم اثر نه پې کېدو، د هغې دماغ خپل ځای ته نه راتلل، بیا درم صورت کې دا ده چې هغه ته د شرعي حدود کې د ننې معمولي قسم سزا ورکړه. بیا الله تعالی د طهارت مسائل بیان کړي دي. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، وایي د پاکي حاصلولو دپاره او د طهارت حاصلولو دپاره اودس ضروري ده، او داسې د لمانځه دپاره اودس ضروري ده، د قرآن کریم تلاوت دپاره اودس ضروري ده، چې مطلب مصحف باندې لاس لګوي، او
داسې هغه مواقع هغه ځایونه چې په هغه کې د اوداسه ضرورت وي په تاسې په هغه ځای کې اودس کوئ. او دوم نمبر داسې مقامات چې په هغه کې په سړي باندې غسل واجبېږي کله چې یو سړي ته احتلام وشي. او دوم نمبر چې کله دا سړی د خپلې ښځې سره جما وکړي بیا هم په دې باندې غسل واجبېږي دواړو باندې. او درم نمبر چې کله ښځه د حیض نه پاکه شي یا د نفاس نه پاکه شي په داسې صورت کې هم په دې باندې غسل فرض ده، ابا غسل خامخا کوي. بیا الله تعالی د تیمم حکم بیان کړی ده. دا تیمم یو داسې نعمت ده چې دا صرف الله تعالی دغه امت ته ورکړی ده، نور امتو ته الله تعالی دا نعمت نه ورکړی. د پاکی او د طهارت د حاصلولو لپاره داسې شی الله تعالی د اوبو قایم مقام جوړ کړی ده چې هغه شی په اوبو حاصلولو نه هم ډېر زیات په اسانۍ سره حاصلیږي. هغه خاوره ده، ځمکه په هر ځای کې موجوده ده، خاوره په هر ځای کې شته. نو چې کله اوبه نه وي بیا په هغه ځای کې تیمم هم کولی شي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. الله تعالی فرمایي وای تاسې د ما اطاعت کوئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ او د فقها اولیاء اطاعت کوئ، فرمانبرداري کوئ. دا درې شیزونه الله تعالی ولې بیان کړي دي؟ ځکه چې الله تعالی خالق ده، الله تعالی مالک ده. مونږ تاسې مخلوق یو او مونږ تاسې مملوک یو، او په مونږ باندې دا ضروري ده چې مونږ د الله تعالی خبره ومنو. خو په دې دنیا کې چې مونږ تاسې څو پورې یو هغه وخته پورې مونږ په سترګو سره الله تعالی نشو لیدلی، په غوږو سره د الله تعالی خبره نشو اورېدلی، بیا به مونږ څنګه د الله تعالی خبره منو؟ بیا د الله تعالی او د مونږ په منځ کې د یوې واسطې ضرورت ده، هغه واسطه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله تعالی کله خو د پیغمبر سره بره راست خبرې کوي او کله الله تعالی د پیغمبر سره پیغمبر ته د جبرائیل امین په ذریعه سره خبره را نازلوي، او کله الله تعالی د یو پیغمبر په زړه کې القا یو خبره ورواچوي بیا هغه امت ته بیانوي. نو ځکه الله تعالی فرمایلی دی چې اول د ما اطاعت کوي بیا په نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي چې هغه د مونږ او د الله تعالی په منځ کې یوه واسطه ده. بیا هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د عربو نه عربي ژبه ده او مونږ عجم یو. بیا عربي ژبه باندې ځان پوهې کول، بیا که کوم یو کس ته عربي نه ورځي بیا په د قرآن او د حدیث کوم خیری ولې دا مقصد ده هغه ته ځان رسول دا ډېر مشکل کار ده. د وجه نه بیا الله تعالی دا بیان کړی دی وایي تاسې و اولی الامر منکم د فقهای کرامو اتباع کوئ. فقها چې کومه دي دغه د الله تعالی د خبرې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې تشریح کوي، هغه مقصد بیانوي چې په کومه ژبه کې ته د هغه مقصد غواړي هغه ته مخکې بیانوي. نو د وجه نه الله تعالی فرمایلی دي چې تاسې د ما اطاعت کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ او د فقها اطاعت کوئ. او د الله تعالی کلام ته قرآن کریم وای، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام ته حدیث وای، د فقهای کرامو کلام ته فقه وای. نو موږ به په قرآن باندې عمل کوو، په حدیث باندې به هم عمل کوو، په فقه باندې به هم عمل کوو. نو الله تعالی موږ ته د درې وړو باندې د عمل کولو حکم را کړی دی چې تاسې د درې وړو اتباع کوئ او حکم یې منئ. بیا الله تعالی د اجتهاد او د قیاس ثبوت دا بیان کړی ده. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. په دې آیت کې الله تعالی دا خبره بیانوي وایي که چیرته په یوه مسله کې تاسې ته اختلاف پیدا شي بیا په داسې صورت کې تاسې د الله تعالی او د الله تعالی د رسول طرف ته رجوع کوئ. دغه نه فقها علما کرام اجتهاد او قیاس ثابت کړی ده. بیا الله تعالی مخته دا بیانوي انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. وایي کومو طبقاتو باندې چې ما انعام کړی ده هغه څلور دي. یو خو د انبیا علیهم الصلاة والسلام، دومه طبقه ده د صدیقین یعنی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، او درمه طبقه ده شهدا او څلورمه ده اولیاء. الله تعالی دا بیانوي وایي تاسې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوئ، د هغه په نقش قدم باندې ځئ. خو نبی په هر ځای باندې په هر علاقه کې نشته، د وجه نبی الله تعالی دا بیان کړی دی وایي تاسې هغه نواز صحابه کرامو په نقش قدم باندې ځئ.
او بیا صحابه کرام دا هم په هر ملک په هر علاقه کې نشته. الله تعالی بیان کړی وای تاسو شهدای کرام په نقش قدم باندې ځئ. او که بیا هم موږ شهدای کرامو ته یو خبره بیان کو خدای خبره واوري خدای خو جواب نشي راکولای بیا الله تعالی بیان کړی وای تاسو د اولیاء کرامو په نقش قدم باندې ځئ. نو دلته څلورو کسانو په نقش قدم باندې الله تعالی موږ ته د اطلاق حکم را کړی دا انبیاء علیهم السلام صدیقین صحابه کرام او شهدا اولیاء الله دې ټولو په نقش قدم باندې وای تاسو ځئ. بیا الله تعالی مخکې د تقلید والا خبره بیان کړې ده د په دې آیت کې ولو ردوه الی الرسول و اولی الامر منهم وای کچیر تاسو ته په داسې یو مسله کې مشکلات راشي بیا تاسو اول داسې کوئ که رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود وي بیا هغه طرف ته رجوع کوئ کچیر هغه نه وي بیا د فقهای کرامو اولیاء کرامو طرف ته تاسو بیا رجوع کوئ. مخکې بیا الله تعالی د قتل او د دیت بیان کړی ده. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. الله تعالی د قتل احکامات بیان کړی دي. وای د یو مسلمان د شان لایق دا خبره نه ده چې هغه بل مسلمان قتل کی. دا د مسلمان د شان خبره نه ده چې هغه بل مسلمان قتل کی. بیا د قتل دوه قسمه دي یو دا قتل عمد او یو دا قتل خطا. قتل عمد په هغه صورت کې خو قصاص ده او قتل خطا د دې بیا درې صورتونه دي. کچیرته یو مسلمان بل مؤمن سړی قتل کی بیا په داسې صورت کې په قاتل باندې دیت هم شته او کفاره هم شته. دیت دا ته وایي اول خو کچیرته اوشان و بیا سل اوشان دا به په طور دیت د مقتول ورثه ته ورکوي. او دوم نمبر باندې کچیرته اوشان نه و اوخان نه و بیا به داسې کوي چې 10,000 دینار 10,000 دینار به دغه مقتول ورثه ته ورکوي. او دوم نمبر باندې کچیرته یو مسلمان سړی دغه یو بل مسلمان چې هغه په دارالحرب کې پاتې کیږي په دارالحرب کې پاتې کیږي هغه کس په هغه په غلطي سره قتل کی بیا په داسې صورت کې په یو قاتل باندې دیت نشته بلکې په هغه باندې صرف کفاره لازمه ده. یعنی کفاره دا ده چې اول خو یو غلام آزاد کی غلام نن سبا شته نه دې د وجنه بیا 2 میاشتې مسلسل روزې نیسي. اول صورت کې هم دا د کچیرته مؤمن سره قتل کې دیت سل اوشان یا 10,000 دینار او کفاره چې کومه ده هغه اول خو غلام آزادول دي که غلام نه بیا په داسې صورت کې بیا 2 میاشتې مسلسل روزې نیول دي. او درم نمبر باندې کچیرته یو داسې ذمي وي چې هغه دارالاسلام ته راغلی وي د مسلمانانو د معاهدې لاندې ژوند تیروي هغه څوک قتل کې بیا داسې صورت کې په قاتل باندې دیت هم شته او په قاتل باندې کفاره هم شته. دا الله تعالی د قتل متعلق او قتل خطا متعلق تفصیل بیان کړی ده. مخکې بیا الله تعالی په دې صورت کې آخري خبره بیان کړې ده. خبره خو ډېرې دي خو زه خلاصه درته بیانوم. د عذاب نه د بچ کولو نسخه دا الله تعالی قرآن کریم کې بیان کړی ده. وما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم. وای که تاسې چیرې داسې کوئ چې د تاسې عقیده ټیک وي او تاسې د الله تعالی د نعمتو شکر ادا کوئ بیا تاسې کامیابی بیا الله تعالی د تاسې مغفرت کوي. او اصل او بنیادی شی د عقیده ده. که د انسان عقیده ټیک وي دا سړی کامیاب ده او دا سړی به کله نه کله بیا هم جنت ته ځي. او که د انسان عقیده خراب وي نور اعمال په زرګونو یې په لکونو اعمال وي خو د عقیده خراب وي دا سړی کله هم جنت ته نشي تللی. نو عقیده څومره بنیادی او اهم شی ده. لکه مثال کې تور پر دغه خبره مخکې هم تیر شوې ده لکه د عقیدې مثال دا د یو بنیاد غوندې ده او د اعمالو مثال دا د بره د عمارت غوندې ده. که چیرته د یو کس د عمارت بنیاد کچوي په دې باندې که څومره عمارت جوړ کی هغه بیا هم نقصانی ده. او که د سړي بنیاد پوخ وي نو دا سړی کامیاب ده دا سړی کله هم نشي ناکامېدلی. او داسې دغه مثال د عقیدې مثال دا د زړه ده او باقي د اعمالو مثال د باقي جسم ول ده. نو زړه څومره زیات په محفوظ ځای کې الله تعالی یې ده چې د انسان زړه روغ وي د انسان ټیک ده او که د انسان زړه یو ټوکړه خراب شي د انسان بالکل بیا هم خراب ده. نو د وجې نه بنیادی شی د عقیده ده او په دې نه بعد چې کوم یو کس الله تعالی شکریا ادا کی د نعمتو شکریا ادا کی بیا دا سړی کامیاب ده. الله تعالی دا سړی بیا د عذاب نه بالکل بچ کوي. الله تعالی دې موږ تاسو ته
په ټولو نعمتو باندې د شکریا ادا کولو توفیق را نصیب